أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. سورة الزخرف 33 نمبر آیات ته. په دې 33 نمبر آیات کې د کافرانو هغه سرمایه دارانه کم سوچ جو د هغه تفسیری تردید کیږي. مخکې د دوی د پیغمبر علیه السلام پیغمبري باندې اعتراض دا و چې په طائف او مکه کې مالدار تاجران موجود دي او د انسان قیمت او عزت د مالدارۍ نه معلومیږي چې کله اوس پیسې ډېر وي نو په دې دوه ښارونو کې غټ تاجران شته په کار د تاجران پیغمبران شوي وي ځکه د هغوی بنیاد قیمتي دی. نو دې آیات کې د هغې تفصیلي جواب کیږي او د هغې خلاصه دا ده چې نبوت د الله تعالی یو لوی نعمت او احسان دی او دغه نعمت او احسان الله تعالی هغه چاله ورکوي چې په چا کې صلاحیت وي الله یې ورکوي، مالدارۍ سره تعلق نشته. دغه شان که مالداري د الله تعالی په نظم باندې قیمتي شی وي او زورور شی وي نو دې آیت کې د هغې تفصیل ذکر کیږي چې که دا دنیا څخه قیمتي شی وي نو الله تعالی به کافرانو ته سره ورکړي نه وي. یوه خبره دا ده. دویمه دا ده چې په دې کې دا مضمون ذکر کیږي چې که په دنیا الله تعالی غواړي چې کافرانو له ورکړي، کافرانو سره مناسب هم ده ځکه چې هغوی سم د آخرت سره کار نشته، دنیا کې به لګیا اوسېږي. اگر چې د الله تعالی دشمنان دي الله غواړي چې دې ته عارضي شیزونه ولا ورکړي په دې کې خوشحاله ساتي، خو دې وجه نه د دشمنانو له ور نه کړل چې هسې نه ساده مسلمانان هم په دې باندې خطا شي او که پرتوان وکړي. نو دې ځکه کې الله تعالی فرمایي چې ولولا ان یکون الناس امه واحده، که نه وی دا خبره چې شي به دا خلک یوه ډله به کفر باندې ټول به کافران شي لجعلنا نو موږ ګرځولي وي لمن یکفر هغه چا دپاره چې کفر کوي بالرحمن د رحمان ذات نه لبیوتهم سقفا د هغوی د کورونو دپاره چتونه من فضة د سپین زر ومعارج علیها او پړوی په هغې باندې یظهرون چې هغې پې پورته خیږي دا به د سپینو زر جوړې شوي وي. ولبیوتهم او د هغوی د کورونو دپاره به ابوابا دروازې وي وسرر او تختونه علیها یتکئون چې په هغې باندې کیني وزخرفا او د سرو زرو به وي. یعنې دغه څیزونه به مخکې سپین زر ذکر شو وسره زر د سرو زرو سپینو زرو نه مرکب به جوړ وي خو الله تعالی داسې ونه کړله. نو اوس دې آیت کې دلیل شو په دې خبره باندې چې کافران خو د الله تعالی دشمنان دي، په دې کې شک نشته. ترمذي شریف روایت کې دی چې د دنیا قدر د الله تعالی سره د ماش د وزر برابر هم وي نو کافرانو ته به د سمندر د اوبو نه ساس کې اوبه هم نه وي ورکړي. یعنې د دنیا د الله تعالی په نظم باندې هېڅ قدر قیمت نشته او دغه بې قدر څیز الله غواړي چې د کافرانو ته یې ورم کړي، خو د دې حکمت په بنیاد باندې ور نه کړو چې بیا ساده مسلمانان په دې باندې خطا نه شي، ګمراه نه شي، بې لارې نه شي. ځکه د هغې په ذهن کې به خیال دا وي چې کني مال قیمتي څیز دی او د ژوند مقصد کني مال دی نو اب بیمارۍ ته اخته نو په دې وجه باندې کافرانو ته هغه وسایل په الحال میلاو نه شو. لیکن دا کوم قانون چې ذکر شو چې مسلمانانو به هم کفر شروع کړی وي، دا قاعده اکثریت چې اکثري خلک داسې قاعده کلیه نه ده ځکه چې ډېر خلک داسې شته په دې زمانه کې هم شته چې هغوی خپل مالونه دولتونه پرېښودلي دي د دین دپاره یې سرونه ورکړي دي. نو پته لګي چې داسې خلک شته چې د دنیا هېڅ پروا هم نه لري، اوس یې نه لري، خو داسې خلک ډېر کم کو چې ډېر نه وي. نو په دې کې د دنیا کمزوري ذکر شو او د دنیا ذلت ذکر شو چې دنیا بیکاره شي. دنیا چا د مرتبې د بلندولو سبب نه دی، جر عزت سبب نه دی او پاتې شو پیغمبري په حقیقت کې یو لوی نعمت دی. نو چې کله هغه لوی نعمت نو الله تعالی د هغې مستحق ته ګوري او تقسیموي نو چا کې صلاحیت نو هغې له ورکوي او دغه صلاحیتونه په ښه انداز باندې نبي علیه السلام کامل موجود و نو نبي علیه السلام مستحق شو، تاجران یې مستحق نه دي. وین کل ذلک او نری دا ټول دنیاوي څیزونه لما متاع الحیات الدنیا د خامخا سامان د ژوند دنیا دی، یعنی عارضي څیزونه دي پناه کېږي. والآخرة و آخرت عند ربک بنزد رب سامان للمتقین د پرهیزګارانو دپاره دی. نو دې کې د دنیا کمزوري په بل انداز ذکر شوله چې دنیا فاني څیز دی
د نورو کمزورو سره سم د پانی هم دی او آخرت دا مستقل سیز دی. نو الله تعالی غواړي چې پرهیزګارانو ته مستقل سیز ورکړي چې قیامت آخرت او جنت. عارضي سیزونه باندې دا مصروف نه کی ژوند ولا خراب نه کی چې کم دنیا کې سیزونه دي پانی سیزونه دي. ومن يعش عن ذكر الرحمن هغه څوک چې ځان ړوند کړي د یادولو د رحمان ذات نه، د ذکر د رحمان. دې آیات کې زجر ذکر کیږي د هغه چا دپاره چې څوک د الله تعالی د کتاب نه مخ اړوي، تلاوت یې نه کوي، ځان پرې نه پوهوي، دغه شان تفسیر علم هیڅ خیال یې نه ساتي، بس دغه شان ژوند تېروي. هغه خلکو دپاره زجر ذکر کیږي او زجر سره سم د هغوی د ګمراهۍ سبب هم ذکر کیږي. الله تعالی فرمایي چې ومن یعشو هغه څوک چې سترګې پټې کړي. یعشو عشا یعشو دا هغې ته ویلی کېږي چې سړی په حقیقت کې ړوند نه وي خو هسې ځان ړوند کړی، په دروغه ځان ړوند کړی، نو هغه کس ته یعشو ویلی کېږي. نو هغه کس چې قرآن پیژني، قرآن حقیقت ته معلوم دی خو هسې بې ځان ړوند کړی دی او له صحیح احکامو نه منکر دی او نه قایل کېږي او اخوا دېخوا وایي، اعتراضونه کوي. نو دا د یعشو مصداق دی چې کوم کس پې واقع نه پوهېږي، اته پته نشته، اگر دې مصداق نه جوړېږي. دا زجر د هغه خلکو دپاره نه دی، دا د هغه خلکو دپاره دی چې کوم پې پوهېږي او قصدن دا شی کوي. نو کافرانو ته دا علم و چې قرآن صحیح کتاب دی، د معجزاتو نه ته پته لګېدلي وه، د نبي علیه السلام د 40 کاله ژوند نه ته معلومات چې دا د دروغو سړی نه دی، لیکن ځان یې په قرآن باندې ړوند کونډ کړی و. نو کم کس چې د قرآن نه مخ واړوي، نو الله تعالی وایي نقیض له شیطانا، موږ جوخت ملګری کړو د سره شیطان، فهو له قارین، نو دغه مستقل ملګری شي، شیطانی مستقل ملګری شي. یعنی د قرآن نه مخ اړول دا سبب د بد محفل جوړېږي، د بد صحبت جوړېږي. څوک چې قرآن نه زده کوي، نه عملي کوي، نه تلاوت کوي، نه به درسونه کینی، هغې باندې به داسې قهر نازلېږي چې بد محفل به په قسمت کې شي، بد ماحول، بد محفل. تفسیر معنی په قرآن لیکلي دی چې شیطان په دوه قسمه دی، یو انساني دی، یو شیطانی دی. نو کم خلک د قرآن نه مخ اړوي، د ګمراه خلکو سره ملګرتیا راشي، یوه خبره به دا شي، او دویم د کم چې پیریانو کې شیطانان دي هغه به هم مسلط شي، ځکه شیطان قسمونه دوه دي، سورة الناس کې به راشي. نو کم خلک د قرآن نه مخ اړوي، نو په دې باندې به دوه قسمه خلک مسلط کېږي، دوه قسمه مخلوقات. یو انساني شیطانان چې کوم ګمراه فرقې دي، ګمراه خلک دي، او هغه به د خپل ځان سره مکمل بې لارې کې ګمراه به کې، بله لار به بوځي، دنیا آخر به له دواړه برباد کړي. او دویم د انسي شیطانان چې کوم دي پیریانو کې، جني شیطانان چې کوم پیریانو کې دي هغه هم پرې مسلط شي. نو چې کله د انسانانو په خوا کې نه وي، نو بیا به هغه جني به ورته وسوسې وراچي، او فهو له قارین، دا به د مستقل ملګری بیلیږي به ته، نو یا به انسي شیطان ورسره یا به جني شیطان ورسره، خو څوک به ورسره لګیایي، دا ګډې وډې به ورته ورښیي او دی به دا اخوا دیخوا وایي. د دې آیات نه ډېرې مسلې معلومېږي. یو دا چې کله ته چا نصیحت کوي او خبرې ته کولې او تا ته یې ښودنه کوله، ته اندازه ولګوه چې د کس د قرآن سره څومره مناسبت دی، علمیت درس او تدریس ناسته پاسته چا سره ده. نو تا ته پته ولګي چې دې باندې شیطان مسلط دی که نه، دا صحیح خبره کوي. او دغه شان چې کله کم سړی د دیني درسونو سره نه لري او ته ته معلوم و چې هغه دین سره د قرآن سره هېڅ تعلق نشته، کیلومیټر پاسې تعلق ورسره نشته، نو ته په دې خبره باندې یقین وکړه چې دې کس ناسته پاسه به وس د ګمراه خلکو سره به او شیطانانو سره به دا سړی د دې خبرې قابل وس پاتې نه دی سړی خبره واوري. نو که دا ډېرې چالاکیانې غټ غټ دعوې کوي، په خبره باندې اعتماد مه کوه. دا لنډه خلاصه د دې آیاتونو شوه. او د دې ځینې مضامین نور ځایونو کې هم تېر شوي دي، دې مناسب مضامین چې کله انسان د آسماني دین نه باغي، نو باغې باندې شیطان مسترد کېږي، چې کله نه باغي دین سره کله که واسطه یې هغې باندې شیطان نشي غالب کېدلی. او دغه ځګین نه مطلب چا د خبرې تصدیق یا تردید ته کولی شي چې دا خبره د منلو قابل دی قابل نه ده. نو جرح تعدیل کتابونه هم په دغه عنوان سره لیکل شوي دي. او نبی علیه السلام باندې چې کله خلکو اعتراضونه کول، نو نبی علیه السلام د الله تعالی د جواب چله مخودو چې کله تا خلک په تا باندې اعتراض کوي، ته پیغمبر نه یې، نو ته ورته ووایه چې ستاسو په منځ کې ما 40 کاله عمر تېر کړی دی، زه چې پیغمبر نه یم او ما چې ټګي کولې، نو 40 کاله کې داسې زما غداریانې، ټګیانې، دروغ رښتیا اورېدلي دي، زما دنیوي لالچونه تاسو لیدلي دي نه، چې 40 کاله کې مې نه کول، عمر مې تېر شو، نو اوس یې زه ولې کوم، اوس مې عمر اخرې حد ته رسېدلی دی. نو په دې کې چې ته کله د حق او باطل معلومې د هغې یو معیار هم شو چې کم کس د دین سره کرکه واسطه و، نو بس د خبرې به ټیکي، او چې کوم د دین نه باغي و که سمې خبرې کول هم ته په اعتماد مه کوه، دروغجن وي، دوکهباز وي. په دې طریقه باندې دا سیاسي امور پکې ټول وتله
چې کوم خلک تاسو سره وعده کوي چې داسې بدل وکړو هغسې به وکړو تاسې وګورئ چې قرآن سره څومره مناسبت دی د الله تعالی دین سره څومره مناسبت دی که د دین سره مناسبت و دا کس به د الله نه یریږي او د خبرې به رښتیا وي که د دین نه دی په فاصله باندې لرې و نه قرآن پېژاندو نه تلاوت پېژاندو نه علم پېژاندو نه یې ناسته پاسه د هغې خلکو څخه چې کوم دیني خلک ته پوه شي دا کس دوکهباز دی تش د خولې چالاکي او مداریتوب دی منځ کې هېڅ شی هم نشته په ده شیطان مسلط دی د سره سم کار ته پرېږدي نه خو هسې خبرې کوي نو دې ځای کې الله تعالی د خلکو دپاره رټل هم ذکر کړي دي او مستقله لارې هم ذکر کړله چې ومن یعش عن ذکر الرحمن هغه څوک چې مخ اړوي د ذکر د رحمان چې قرآن دی نقیض له موږ مقرر کوو د ده لپاره شیطان فهو له قرین نو هغه مستقل ملګری نو چې کله شیطاني ملګرتیا ورسره راله د ګمراه خلکو سره انډیوالۍ شولې او پیریانو کې چې کوم شیطانان یې هم پې مسلط شو نو بیا به وړاندې به انجام داسې شي چې وانهم لیصدونهم او یقینا دا شیطانان به منې کوي ده لره عن السبیل د سمې لارې نه اوس یې دین باندې عمل کولو ته سره پرېږدي نه ويحسبون او دی به ګمان کوي انهم مهتدون چې یقینا دوی سمه لار موندونکي دي امر شیطان په لاره باندې رواني ام به خیال دا وي چې ما ټیک کار شروع کړلی او ټیک لاره باندې رواني نو په دې وجه باندې څومره کافران ګمراه خلک تاسو یې څو ترقۍ په نوم لګیا دي څو د قوم په نوم باندې لګیا دي قوم دپاره قرباني ده او څو چې کوم دي نو د انساني حقونو په نوم باندې لګیا دي ټول ګمراه طبقات بې لارې طبقات دي نو په دې نومونو یې مه خطا کېږه دا شیطاني وسوسې دي اصل کې وړاندې وګوره چې ناسته پاسته انډیوالۍ د چا سره دي او د الله تعالی د کتاب سره څومره مناسبات دي هغه ځای نه متخوبت په اسانه معلوم کړي الله تعالی نبی علیه السلام تسلي ورکوي چې د دوی د سرکشۍ او ګمراهۍ خو دومره قوي دي خو ته په دې باندې خفه کېږه مو دا به د کوم حده پورې وکړي اخر دوی له مرګ روان دي چې مرګ له راشي نو بیا حتی تر هغې پورې اذا جاءنا تر دې چې راشي مونږ ته یعنې مړه شي قال دا به وایي یا لیت بیني و بینک ای افسوس دی زما دپاره چې ای افسوس دی چې منځ زما او منځ ستا کې بعد المشرقین فاصله د مشرق او د مغرب وي یعنی کله چې انسان مړ شي نو دې ټایم کې بیا سترګې خصۍ کولاو شي د خپلو اعمالونو انجام ورته معلوم شي چې دا زما د عملونو سزا او انجام اوس دا دی او دا شیطان په وجه باندې د بد ملګري په وجه باندې وشو نو بیا به ارمانونه شروع کړي چې زما د شیطانانو منځ کې به مشرق او د مغرب فاصله وي ما اړوله لیدلې نه وي دا خبرې ماته رساره کړي نه وي او په دې چپو چپو لارو راوستلې نه وي نو ډېر به ښه وي نو الله فبئس القرین ډېره بد ملګرتیا ده داسې ملګري ده فبئس القرین ډېر بد ملګری ده چې انسان دې حتی بیا ورسوي چې وایي چې د مشرق او د مغرب فاصلې وي او د سره مې لیدلې نه وي داسې ملګرتیا ولن ینفعکم الیوم او هېڅ کله فایده نه درکوي تاسو ته نن ورځ اذ ظلمتم هر کله تاسو ظلم کړل په خپل ځان باندې کفر هم کړی شرک هم کړلی ګناهونه هم کړي دي انکم فی العذاب مشترکون یقینا تاسو په عذاب کې شریک یئ ان تاسو یو شریک عذاب کې او شریک یئ دغه ارمانونه تاسو له پیدا نه درکوي چې بس دومره فاصله وي دومره فاصله دغه ارمانونه کار نه ورکوي ځکه چې تاسو په عذاب کې اسې یو شانت کوي اوس دا خبرې کار نه کوي اف انت تسمع الصم آیت اورول کولای شي کڼو ته او تحدي العميه لار خودل شي ړاندو ته یعنی د کله داخله بزت کې دومره حد تر رسیدلې ځان ډول کون کړي دي نو اوس ډول کون سړی ته لار خودل مشکل دی نو بس دا پرې دا دغه شاند به ومن کان فی ظلال مبین او هغه څوک چې ګمراهی ښکاره کوي